वेलकम बैक जनाब योजल बिया तस्व प्रोग्राम सुन स्पोर्ट्स की हर खेल में मामा सर मौजूद दे मोहम्मद तनवीर साहब और तनवीर साहब सब रमंग खबरें कहूँ हकी हवाले सर मंगा डेर डिटेल की तफसील की खबरों को और योजल बिया नम दे प्लेटफॉर्म ना सुनो पख्तूनख्वा और द सुनो स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ना मंगा कुमत वदा अपीलू को दरखास्त बो को जे हकी दे प्रमोशन दा पारा दे तरक्की दा पारा और दे रिवाइवल दा पारा प्लीज़ داسې څه اقدامات دې وکړي شي چې دا هکي یو ځل بیا زمونږ چې کوم مونږ ډېر زبردست دی کې وخت تیر کړی دی سلور ورلډ کپ دنیا کې چا نه دی ګټلی پاکستان ټیم ګټلی دی نو پکار دا دی چې د دې ریوایول دی د پاره دی سیریس ایفرټس دی وکړي شي اوس به خبرې کوو جناب مونږ د کرکټ حوالې سره ډیفینیټلی کرکټ هم زمونږ یو ډېر کمی کھیل نه دی خو هغې نه باوجود چې هغې باندې ډېر زیات فوکس وي خلک یې ډېر زیات خوښوي او هغې پلیئرز چې دي ډېر ایکسټرا آرډنري هغې ته انسنټیوز هم ملاویږي خو هغې نه باوجود هغې پرفارمنس ورځ په ورځه ډاون کیږي چې دا څه وجه کیدی شي یو طرف ته بغیر د سہولیات بغیر د انسنټیوز نه زموږ د هاکی ټیم پرفارمنس چې دی هغه بره روان دی او بل طرف ته لکونو روپو تنخواګانې او ښه ټیک ټاک اشتهارات او اخوا دیخوا انټرنیشنل لیګز او هغې نه باوجود چې زموږ کوم کرکټ ټیم دی هغې چې کوم پلیئرز دي هغې پرفارمنس ډاون ورسره روان دی چې دې څه وجه کیدی شي که 2025 مونږ خبرو وکړو نو د 2025 کې پاکستان ټیم اوورال د شپږ میاشتو کې جنوري نه والا تر دې جون پورې مئی اینڈ پورې 20 انټرنیشنل میچز کړي دي او د 20 انټرنیشنل میچز کې پاکستان ټیم چې دی صرف شپږ میچز ګټلي دي 14 میچونه مونږ بیللي دي او یو میچ داسې دی چې هغه نو رزلټ پاتې شوی دی نو اوس که مونږ دا ډیوایډ کړو په ټیسټ T20 او ون ډے باندې نو 3 ټیسټ میچز ګرانو کتونکو اوریدونکو مونږ کړي دي 3 ټیسټ میچز کې مونږ یو میچ دی هغه ویسټ انډیز نه ګټلی دی او ویسټ انډیز نه یو میچ مونږ بیللی دی بل میچ چې کوم مونږ بیللی دی जनवरी 2025 स्टार्ट के 3 वाला तर 6 जनवरी पूरे दा पाकिस्तान टीम टूर द साउथ अफ्रीका न मूंग बेलले او کاغې نه علاوه خبرو کو جناب د ونډې نو ونډې کې زموږ حالات ډېر زیات خراب دي هغې وجه دا ده چې مونږه د 2025 د شپږ میاشتو کې جناب نه ونډې انټرنیشنل میچز کړي دي تنویر بھائی او دې کې مونږ صرف یو میچ ګټلی دی اووه میچز مونږ بیللی دي یو میچ دی هغه نو رزلټ پاتې شوی دی نو رزلټ هغه چې چیمپئنز ټرافي والا میچ و پاکستان او د بنګلادیش ترمنځ میچ و هغه باران او د لاهور کې زیلې و ډېر زیات هغې په وجه هغه عمر دا کسې پاتې شو هغې نه علاوه جناب T20 کې قدرې بهتر لګ گزارې حال پرفارمنس یعنی 50-50 دی هغه 50-50 څنګه دی چې اته میچز مونږ کړي دي T20 دی 2025 سٹارټ شپږ میاشتو کې جناب او دی کې سلور میچ مونږ ګټلی دي سلور میچز دي مونږ بیللی دي او مطلب 50-50 رزلټ دی 2024 لګ جایزه واخلو چونکه 2025 نه مخکې چې کوم زموږ پرفارمنس هغه ون ډے کې دومره بد حل نو څنګه چې اوس دی نو که 2024 مونږ جاج واخلو نو 2024 کې پاکستان کرکټ ټیم چې دی مین ان گرینز هغې ټوټل 42 میچز کړي دي او دې 42 میچز کې پاکستان چې دی هغه 20 ګټلي دي 19 میچز مونږ بیللی او یو میچ داسې و چې هغه نو رزلټ پاتې شو جی نو هغې که مونږ ډیوایډ کړو د ټیسټ T20 او ون ډے فارمیټ باندې نو اووه ټیسټ میچز مونږ تیر کال 2024 کې کړي دي دې کې مونږ صرف 2 ټیسټ میچز ګټلي او 15 ټیسټ میچز مونږ بیللی او دې کې هغه 2 ټیسټ میچز هم شامل دي تاسو یاد دي اپریل بنگلادیش خلاف چې پاکستان خلاف بنگلادیش شو پہلا ځل ټیسټ میچ ګټلی نه صرف ټیسټ میچ ګټلی بلکې سیریز یې ګټلی 2-0 نه خیر بهرحال هغې نه پس چې مونږ خبر وکړو د ون ډے نو ون ډے کې مونږ 14 ون ډے میچز کړي دي جناب دی 14 ون ډے میچز کې 30 میچز مونږ ګټلی شپږ میچز مونږ بیللی یو دا 2024 خبره کوم جناب 2024 کې 21 T20 میچز مونږ کړي دي او دې کې مونږ 12 چې دي هغه ګټلي دي 8 میچز چې دي دا مونږ بیللی دي او یو میچ داسې و چې هغه
نو رزلټ پاتې شوی. نو دا صورتحال دی 2024 او اوس چې 2025 دا شپږ میاشتې تیر شوي دي نو دې کې دا صورتحال دی. تنویر بھائی څه ریټ کوي 2024 کې هم زمونږ چې آغاز و آسټریلیا نه مونږ ټیسټ بیللې و هغې سره زمونږ د 2024 آغاز شوی و او 2025 هم چې زمونږ آغاز دی هغه د جنوبي افریقا سره مونږ ټیسټ میچ بیللې نو هغې هم دغه صورتحال خو او مزیدار خبره ده چې ډیټس هم دواړه یو شانتي وو. 3 والا تر 6 جنوری پورې 2024 کې آسټریلیا نه او 3 والا تر 6 جنوری 2025 کې ساؤتھ افریقا نه. څه ریټ کوي سر 2024 25 خو تیر شو هغه مونږ رزلټ وکړه چې سو قدرې بهتر زما دا خیال دی مطلب 42 کې مونږ 20 ګټلې دي 2025 سٹارټ زمونږ خنو ټیم زمونږ یو ټیم کې نه کیپټنز لوبې نو مسله دا هغه کیسه اوس لږ شانته لږ ختم شو. یو کیپټن T20 کې تاسو وکړه د شپږ میچ ته کې چې کم ټیسټ میچز ون ډے افټر دیٹ PSL نو هغه رزلټ دا راغو چې کم اوس زموږ سچویشن دی هغه قدر بهتر شو. بهتر په دې سنس کې وای چې کم الګ فارم کې دی هغه ټیم کې دی. صحیح. نو زما پریډکشن خو همدا دي چې کم الکان دې ټیم لوبي کې لګیا دي نو نیکسٹ 6 منث مونږه هغه دی نو نیکسٹ 6 منث کې به زموږ رزلټ خوي بهتر وي. او زموږ ویسټ انډیز سره سیریز دی نو دې کې مونږه ولې چې مونږه بنگلاديش والا تر اوسه فائنل نه دی شوی زما په خیال. بنگلاديش لا ټور فائنل ځکه نه دی چې هغه یو خدا ویدر مسله الریډي بنگلاديش سریلانکا سیریز روان دی نو هغه PSL ډیټ څه وجه دا لګ مخکې روسو شو ورسه نو دا کنفرم کیږي د ویکند کې او دا بیا چې زمونږ لکان ټول تللی دی BBL لپاره سره 15 لکان چې کم ټیسټ پلیئران دي نو هغه ویجره BBL مو شي او دا مو شي نو هغه دا بنگلاديش چې کم سیریز کې دی شي چې 2 ټیسټ میچ ته لاړ شي ادا سه نو دا هغه شاو کداونه شنو بیا ویسټ انډیز سیریز خو تاسو ته پته چې هغه کنفرم ده. صحیح. تاسو خبرو کده ساؤث افریقا چې ټیسټ میچ مونږ هغه نه بیللو نو تاسو ته دام پته چې ورلد چیمپیونشپ ساؤث افریقا وګټله. یس. هغه مو پاکستان نه چکل هغه وګټي نو بیا هغه فائنل هم ګټي نو استرالیا نه فائنل ګټلې دی لارډز کې میچ شوی دی هغه ورلد چیمپیون ورلد ټیسټ چیمپیونشپ هغه وګټلو په دې یو کال لپاره او دا یو ډېر غټ ایفورت دی چې د خلک ورته چې چوکرز دي فائنلز کې 3 کالو لپاره دا 27 کې وو کیږي 25 26 27 کې دا پیدا چې کم ټیسټ و بنگلاديش او سریلانکا دین نوې دا سایکل شروع شوی نوې سایکل شروع اوس نو زمونږ هم نوې سایکل سٹارټ کیږي نو دې کې زمونږ کم ټیم دی هغه په اتم نمبر باندې دی د شیډول کې چې کم ورلد سیریز دی کنه د ټیسټ هغه لاین اپ کې زموږ په اتم نمبر باندې ټیم. صحیح. نو زما پریډکشنز کوم دا دي چې زموږ ټیم چې دی ټیسټ ټیم چې دی اوس به ښه جوړیږي اوس به لخه جوړیږي او الکان اوس چې دی کم زموږ ټیسټ پلیئرز دي څنګه بابر اعظم شو رضوان شو شاهین افریدی شو فخر زمان شو دا ټول نو دا صرف T20 سکواډ لپاره چې کم الکان اوس زموږ هغه دی هغه کیم سکیم دی نوې الکان امران سره واچول او چې کوم هغه ټیم کې 20-25 الکان هغه انډر 19 لپاره هم کار کیږي لګیا دی نو ماته دا چې کوم فیوچر دا خخ کاری لګیا دی اوس صحیح معنی کې چې دی اوس خلک کار کوي لګیا دی نوې کوچ زمونږ راغو راتلو سره هغه اون فیلډ ښکارې دو فیلډ الکانو سره زمونږ سینیئر پلیئر سره جونیئر پلیئر سره هغه هر چاله ټیم ور کړي او چې کم الګ هغه ما تاسو ته خبرو کو چې کم الګ کرکټ لپاره زی نو هغه ته NOC اویلیبل دي دا خبره پکې نه شوي چې نه ته مزه پاکستان سکواډ یا پاکستان ټیم یا هغه ویلاړ شي دا د گیمو کې بابر اعظم ته نواز ته حارث رؤوف ته ټول ته NOC ملو شو لاړ دا د استرالیا کې لوبيږي لګي دا غشانته نور لکان چې دی حسن علي شو دا ټول دا لاړ انګلند ته الته کې خپل T20 جوړیږي لګي نو دا یو ډېر ښه اقدام دی لپاره خله چې تاسو دلته کې کم الګ فارغ دی نه کېږي لګي هغه لپاره کیمپ لګیدل چې کم الګ تاسو بهر پک کېږي لګي هغه ته NOC اویلیبل ده NOC والا لاړ خپل لوب او راځه واپس راځه خپل ټیم جوائن کاوه.
صحیح نو دا لکان چې دي دا اوس ان شاء الله کرکټ خو خیر بای چانس گیم دی ته خو موږ دانه شو ویل خو کم ایفرټ او کم کار اوس کیږي لګیا زما خیال دا بهتري کیږي لګیا صحیح. نو اوس چې کوم مطلب 13 کال کې مونږ ټیسټ کې آخري نمبر باندې پاتې شو، نه هم نمبر باندې اوس هم آخري مطلب دا خو 13 کال والا اوس هغه پوینټ سیبل به کاؤنٹ کیږي کنه. اوس خو نوې شروع شوی دی، دا اوس 27 کې به ګورو چې څه صورتحال کیږي. الله دیو کې چې پہله نمبر باندې یو، خو اوس صورتحال لاره چې بنگلادیش او سریلانکا او ایون ویسٹ انډیز نه هم مونږ لاندې یو چې هغه ویسٹ انډیز زما په خیال 3 میچز ګټلې دي، بنگلادیش مونږ نه کم میچز ګټلې دي، 4 میچز ګټلې دي، او سریلانکا مونږ نه یو میچ زیات ګټلې دی. ټیک شو جی، نه بلکې برابر دی. سریلانکا او پاکستان 15 میچز ګټلې دي، بنگلادیش دی هغه 4 میچز کړلې دي، ویسٹ انډیز 3 میچز ګټلې دي، خو هغه مونږ نه بر دی. یو خو ماته دا لږ کنفیوژن دی تنویر بھائی، لږ گایډ کړئ چې دا د ورلد ټیسټ چیمپینشپ چې کوم سایکل جوړیږي نو دا ایکول اپورچونیټیز اف ټیسټ میچز یا سیریز دا ولې نه وي. یعنی انډیا چې دی اوس تاسو دا مطلب د 2024 والا دا سایکل وګورئ، 23 نه 25 والا چې کوم سایکل دی کې ساؤتھ افریقہ چې دی ټول نه زیات انګلینډ 22 ټیسټ میچز کړي دي. ټیک شو جی، 22 کې 11 ګټلې دي. ٹھیک شو. سیکنڈ نمبر باندې آسٹریلیا اور انڈیا دی 19 میچز کړي دي. ٹھیک شو جی، 19 کې آسٹریلیا 13 ګټلې دي، انډیا صرف 9 ګټلې دي، خو د پدریم نمبر باندې دی. ټیک شو. د هغې نه پس چې ټول نه زیات کم کړی دی هغه نیوزیلینډ دی او پاکستان دی 14 میچز کړي دي. ٹھیک شو. دې نه پس سریلانکا دی 13 میچز کړي دي، ویسٹ انډیز 13 میچز کړي دي، بنگلادیش چې دی هغه 12 میچز کړي دي، او سریلانکا چې دی سریلانکا هم 13 میچز کړي دي. دا ډبلیو ټي سي چې کوم سایکل دی ورلد ټیسټ چیمپینشپ، نو د دې کې دا ایکول ټیسټ میچز ولې نه ملاویږي، دا ډفرنٹ یا کم زیات. نو کم زیات کې خو به ډیفینیټلی مطلب تاسو 10 میچز وکړو، ٹھیک شو، ما 15 میچز وکړو، ما 15 کې 4 وګټله، ٹھیک شو، نو 70-75% ما ایوریج شو. تاسو په 10 میچز کې شپږ وګټله، نو تاسو مطلب هغه 75% 80% 60% راغو. نو دا خو مطلب تاسو خو ټیسټ میچز معنا زیات دي، نو دا بیا څنګه اندا کاؤنٹ کیږي؟ د دې ستري کرایټیریا د دې کرایټیریا دا چې کم د دې شیډول جاری کی کنه. اوس پاکستان رستو کال کې 20 میچز کړی دي، اسه مثال ورکوم چې 20 میچز کړی دي، د کې اوې سمره دي او ګراوند کې څومره دي، خپل هوم ګراوند باندې څومره دي. دا خو شپږ سیریز ویني، 3 اوې او 3 هوم سیریز. نو دا شپږ سیریز کې د اوې کې څنګه پرسنټیج باندې میچ ګټلې، د دې پرسنټیج داسې روزي اګریګیټ روزي چې تاسو اننګز نه میچ ګټلې دي، تاسو میچ برابر کړی دی، تاسو میچ بیللې. نو زموږ هوم سیریز کې موږ 2 سیریز بیللې دي. صحیح. زموږ هوم سیریز کې هغه په وجه موږ ډېر ډاون شو، هغه په وجه موږ 8 نه بیا 9 تر موږ 7 باندې. نو هغه تاسو چې خپل هوم ګراوند ایڈوانټیج وانه لای او بیا داسې اوس کوم نوې سایکل سٹارټ شو. نوې سایکل کې فرست میچ د انګلند او هغه روان دی، نیوزیلینډ او سریلانکا او بنگلادیش روان دی. نو دې ټایم هغه میچ کوي لګیا دی اوې. صحیح. اوې میچ کې لګیا انګلند انډیا لړ شو، انګلند کې انګلند وਹੀ، نو د دې پوینټس زیات کاؤنٹ کیږي. اوکے. هغه شان دی به اګریګیټ زیات ولې تاسو خپل کنډیشن نه موته، تاسو خپل چې کوم بل ملک کنډیشن تلاړی، نو داسې دا بیا هغه دا ریټینګ داسې اچي. نو زمونږ پاکستان کې چې کله میچ وشي او اوې میچ وشي، نو داسې د دین دا اګریګیټ ټول فارمولا یو دا، فارمولا یو شانته روزي. که تاسو 25 میچ وکي او که تاسو 15 میچ وکي، میچز ټول ایکول ورکي. هغه کوشش راکړي. خو صحیح دی، خو ایکول خو نه کنه، مطلب یو میچ یو ټیم 22 میچز کړی دي یو ټیم، او بل خبره ده مطلب اس کا دا مطلب یو ډیویژن کیږي کنه. نو مطلب شپږ ټیسټ سیریز به ملاویږي 3 کال کې. ټیک شو جی، 3 به وی 3 به هوم سیریز. ټیک شو. اوس یو سیریز کې میچز څومره کیږي دا امپورټنٹ خبره ده. یعنی پاکستان او د بنگلادیش ټیسټ سیریز کیږي 2 ټیسټ میچز باندې کیږي، انډیا او د آسټریلیا کیږي نو 15 ټیسټ میچز کیږي. دا تاسو ته مو ویل کنه چې 3 کالو کې د میچز څومره میچز کوي، 3 کالو کې تاسو میچز څومره. دا شیډول ولا د 15 کالو شیډول دی ټول ورکړی شوی وي. هر ټیم سره د T20
ون ډے او د ټیسټ. اوس داسې خو نشي کېدای چې تاسو انګلند کې د 15 میچ او ټیسټ سیریز مو کوي او بیا 3-4 ون ډے مو کوي او 5 T20 مو کوي. داسې نه کېږي, داسې چرم نه کېږي. اوس دی دا پهله داسې کول چې ټیسټ میچ لو تاسو لاړی تاسو یا چې د دوه پکې T20 مو کوي. اوس دا خبره ختمه شوه. اوس چې تاسو T20 سیریز کوي نو T20 لبځي که ون ډے لځي نو دا هغه شانته بس سکواډ تاسو 25 کسانو سکواډ ورکو او ټول به انګیجو, ټول به انګیجو او میکسیمم تاسو د ټیسټ ټیم چې دی او ماغه ون ډیم کېږي او ماغه T20 لګیاوي کوي نو هغه الکانو باندې به فټیک ډیر زیات بو. نو اوس دی دا کوشش کوي لګي چې را ټیسټ کم ټیسټ سیریز کی کم ځکه کېږي نو صرف د ټیسټ سیریز وشي یا ټیسټ سیریز سره T20 کوي نو T20 کولې شي ون ډے او پکې بیا نه کوو. ون ډے او بیا سیریز مونږه مخکې کوو. اوس چې کله دا WTC راغلی دی WTC سره دا هغه شوی چې دا الکانو باندې دا پریشر شو چې زموږ ټیم ګریجولی اپډیټ کیږي څنګه چې T20 رینکینګ راځي دا چې دا ټیسټ رینکینګ راځي دا چې دا ون ډے رینکینګ راځي نو د ټول رینکینګز اوس ار یو بورډ ته دا هغه راشي ICC طرف نه چې راستاسو 15 کالو کې بعد دا ټورنمنت کیږي نو هغه په حساب باندې تاسو ته خبره کوله کنه چې اوس زمونږ د T20 سکواډ الکان چې دی هغه کم پرفارمنس کې هغه T20 کوي لګي چې کم ون ډے کوي لګي هغه ون ډے لپاره نو زمونږ مسله هم دا دلته کې راشي چې کله تاسو T20 وګټئ نو T20 والا لکان واشي ټیسټ کې ایگزیکټلی او چې ټیسټ وګټئ نو ټیسټ والا واشي ون ډے کې چې دا ون ډے کې به ښه پرفارمنس وکړي نو هغه لګ باندې دومره فټیک شي دومره مسله شي چې اوس زما دا خیال دی چې کم از کم موږ سره کم سے کم 30 کسانو یو بیچ موږ سره پکاره چې موږ اني ټایم دا سړی پک کو ون ډے کې واچو T20 کې واچو او ون ټیسټ کې خو چې ټیسټ ټیم موږ سره داسي وي چې هغه ایز ا ټیسټ ټیم موږ سره پرمننٹ ټیسټ ټیم وي چې موږ سره اوس ورلد چیمپئنشپ ته مونږه کولېږي نو دا ایم چې دا اوس مونږ ته صرف اوس د ټیم ریسنٹ صرف T20 ورلد کپ لپاره دا پاور هټینګ کیمپ هم لګیدل او هغه د دې صرف مین ایم چې دی هغه دی نو T20 لپاره کیمپ لګیدل لکان ډیر خدي ټیسټ لپاره هم خدي او ون ډے لپاره هم زمونږ ان شاء الله خټیم به جوړیږي نو دا لکان لګ زیات شو اوس پول چې تقریبا دی 30-35 لکان ټوله رغوخته هغه سکواډ لګیدل هغه دا ټول کیمپ هم لګیدل هغه سره کوچز هم کار کوي لګي چې کوم هغه بیټیک ټیکنیکس دی هغه باندې هم کار کوي لګي نو دا الکان چې دی دا موږ له ټیسټ هم خو پرفارمنس راکړي او دا نو ډاوټ چې ویسټ انډیز سیریز موږ سره شته نو ویسټ انډیز سیریز کې پتا سو ته دا ټول ډیفرنس ولګ کاری ٹھیک شو بل اوس دا هم یو امپورټنٹ خبره ده چې دا WTC دا کم اوس سایکل شروع شوی 2025 نه والا تر 2027 پورې نو دا زما دا خیال دی چې لاست سیریز دی یا لاست T20 ټیسټ سایکل دی چې دی کې دا 15 ورځې ټیسټ کیږي یعنی 27 نه پس بیا دا 16 ورځې ته راوړي زما دا خیال دی چې کرکټ فاست شوی دی نو اوس د دې مقصد دا دی چې اکثر موږ زیاتره میچز وګورو نو درې ورځې باندې یا ایکسټریملی چې لاړ شي نو 16 ورځې باندې میچ ختم نو 15 ورځې پکې ایکسټرا راشي نو دا هم یو ښه فیصله ده زما په خیال سلور ډیر ښه فیصله ده شرینګ شو لګ عمران بھائی ډیر ښه فیصله ده یو خو تاسو ته په دې میچ کې هغه ایفورت چې ډبل بشي ولې چې تاسو کوششونه وړ او رزلټ هم زیات راځي او رزلټ به ذکر زیات راځي زموږه سب کانټیننټ پیچز باندې 5 ورځو لوبه کول اسه ناجایز شانته ده او وای چې دلته تاسو وکټ مکمل مات شي سیکنډ او دریم سلورم روز باندې خدا سي بالکل د لوبه نه او بیا هغه شانته د خلکو چې کم انټریکشن دی هغه ټیم سره یا انټرست ختم شي زما انټرست ختم شي چې اوس بس کیږي بل چې هغه بال وایډ اف سټم وایډ باندې بال لړکې او لیګ سټم نه بال تاویږي زموږ اف سپینر وګوري ساجد خان څنګه بالو کو بیټینګ څنګه کو دا شانته هغه لیفټ ارم سپینر د ویسټ انډیز تاسو وګورئ چې راغو بال به چرته پیچ کولو وکټ به زموږ هټ کړي نو سب کانټیننټ وکټ دومره سپورټیو نه وي په دې خاص ټایمز باندې ګرمۍ کې شوي یا داسې اپریل نه پس داسې چې کم میچونه کېږي نو هغه میچونه داسې وي چې تاسو بیا هغه د کتو بیا پاتې نه وي به تاسو وایئ چې دا خو وله سهار تپوسو کوي 15 وټ وي د یو ټیم او ماښام تپوسو کې ټیسټ میچ ختم وي نو هغه 2 ورځې فضول فالتو پاتې کېږي آسټرالیا شو انګلند شو نیوزیلینډ شو دې کې داسې اوس پیچز جوړیږي لګي چې هغه ټرن هم سپورټ کوي او باونس هم وي آسټرالیا کې هم تاسو وګورئ چې کله دا سلورم ورځ ته خبر لاړ شي نو هغه وکټ داسې کریک شي چې هغه وکټ بالکل هغه ان پلیبل بولینګ هغه باندې کیږي نو دا یو ښه د دې یو شرط ما تخکاری لګی چې دا کله 2027 نه پس چې دا
سلور ورځو ته خبر راولین دا زما خیال دی چې یو ډېر سوچ نه پس او ډېر خبرو نه پس به دا شوي آی سی سی چې کوم ایم سی سی رولز چې کوم جوړوي هغې دا ډېر ښه هغه دی میلبورن کرکټ کلب ورته وایي او دا رولز هغه جوړوي نو دا ډېر ښه یو ایفرټ دی چې دا وشي نو دا به ډېر ښه دی هلکانو لپاره. لکه اوس مطلب دا اوس و دا میچ بنگلادیش او سریلنکا ترمنځ چې کوم دا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنشپ 2025 نه والا تر 2027 پورې چې کوم سایکل پہلا ټیسټ میچ هغه ډرا شو 495 زما په خیال بنگلادیش پہلا اننگ کې جوړ گیا 495 او دویم کې هغه شین 285 اننگز کې 100 کړي بیا هغه سریلنکا چې په پہلا میچ کې پہلا اننگ کې 485 یو کو سیکنډ کې 72 سلور وکټو باندې نو بیا میچ پنځم ورځ باندې نو ریزلټ ختم شو. اوس اصل خبره دا ده چې مطلب ټیسټ کومونګه د 2000 نه مخکې وګورو نو یو ریپورټ ما کتو تنویر بھائی نو هغې کې صدا سے سټیټسټکس وی چې 2000 نه مخکې چې کم ټیسټ میچز کم فارمیټ او یا ټیسټ میچ چې کم فارمیټ او د دې کې رزلټ چې کم راوتو هغه به و تقریبا 23% 21% داسې که نه خوش آګې ویننګ پر یا میچ رزلټ پرسنټیج. اوس چې تاسو وګورئ نو 2000 نه والا تر 2025 پورې چې دا اوس کم یو ټینیور تیر شوی دی 25 years دې کې 50 پلس شوی دی د دې رزلټ چې اوس روزي دا تقریبا 50 پلس شوی دی چې هغه رزلټ روزي ډېر کم میچز داسې وي چې هغې ډرا شي نو دا هم یو ښه خبره ده څلور ورځو ته میچ لاړ شي نو کم سے کم لږ انټرسټ به پکې پاتې شي. بیا دا دی چې دا چیمپئنز ټرافي دا ورلډ ټیسټ چیمپئنشپ شي کیږي زما دا خیال دی چې دا خیر ستاسو خو ټیکنیکل خبره ده چې هغې په اوې سیریز کې چې ګټي نو هغې رزلټ هغې پوینټس سبل وي او چې کا ہوم کې ګټي نو هغې سبل وي خو بیا هم کم سے کم آئی سی سی ته دا ضرور پکار دی چې ایټ لیسټ دا ټیسټ میچز چې کم ډیویژن دی دا خو چې کم سے کم منصفانه وشي که څنګه ستاسو خبره ټیک ده خو دا کم ټیسټ پلیئنګ نیشنز دي که نه دي اوس مطلب دې کال کې یا د را روان کې افغانستان هم پکې شامل شي دا ټیسټ میچز افغانستان خو شامل شوی دی او شامل شوی دی افغانستان او هغه 10 دی خو دبليو ټي سي کې شامل نه دی اوس دا هغه کې نه دی عمان او هغه خپل کې ټیسټ میچ هم وکړ او یس سلور ورځې میچ وکړو سلور ورځې زما چې کوم آیډیا دا سلور ورځې لپاره دی کوي لګیا دي کنه کدا او شو سلور ورځې ته نو دې کې بداوی چې دا اوور سیدی دا میکسیمایز کوي اوس 85 اورز 85 او زما کسرم دا و چې دا اوس 85 اورز دي نو دا به 90 ته بلړ شي دا اورز به زیاتې زما خیال دی ٹھیک شو اورز به زیاتې او اورز زیاتې تو سره دی دا صرف دی سجیشن نه ورګي رستو بیهایند د سین ډیر زیات ټیکنیکلیټیز دی کی بیا پر ډے یعنی 180 اورز تقریبا یو ټیم ته ملاوي دو اننګز کې بس تاسو 180 اورز شي نو دا څه کدي هغه سم وګورئ نو هغه سم داسم دومره اورې لوبيږي دومره اور 170 185 دومره اورز راځي څوک دینه لږ زیات لوبي څوک دینه کم شي نو دومره میکسیمم 185 اور راځي نو هغه سره دا شي چې 90 اوور پر ډے بشي نو 180 اوورز چې دی تا تقریبا څلور ورځو کې بس 360 2 days کې 360 بس تاسو 4 هغه کې برازي نو دا که تاسو ډیوایډ کړئ دومره ایڈجسټیبل راځي نو دی وی چې یاره دا ټایم خو موږ سره اسم وی او بیا هغه لایټ ایشوز خو راځي لایټ چې کم ځای کې لایټ تاسو جمی کې چې لایټ زر لړکیږي وړي کې تاسو لایټ لګ ټایم علي نو چې کم میچونه به هغه نو هغه لایټ اورینټډ بشي چې کم نه نو دا د دې په ټیکنیکلیټیز روزي دا په ټول ډیټیل به موږ تاسو راځي نو هغه به تاسو د نورم ل کلیر شي دا ولې دا کوي لګیا دي ایکوال اپورچونټی دا څنګه کیږي چې د دې شیډول ډن وي اوس تاسو T20 میچز وکړه 15 درستو کال نو اوس T20 ورلد کپ را روان دی د بل کال کې نو هغه په حساب باندې ټول ایکوال چانس ورکړي نو هغه چې دی اوس تاسو ټیسټ میچ هم پکې واچوي ټیسټ میچ راشي نو ټیسټ میچ تاسو 5 ډیز علي او T20 پورا سیریز 5 ډیز نه علي پورا سیریز نو هغه لپاره دا وی چې داسې پوزیشنز جوړي او داسې هغه جوړي اوس څنګه چې ایشز دی نو ایشز خو چینج کیږي نه نشي هغه ایشز او ما ایشز په ځای پاتې کیږي استرالیا والا ټیسټ میچ زیات کوي انګلند والا ټیسټ میچ زیات کوي انګلند استرالیا او انډیا درې ټیمونه دي چې هغه ټیسټ میچ زیات کوي بیا دا چې هغه اویم لاړ شي الته کې انګلند کې تاسو سره یو خو فیسیلیټیز خبر هم نه کوي ارزه کې فیسیلیټیز او بیا ګراوند
فیزیبিলিټي دا وي چې ګراوند تاسو دلته کې کم سب کانټیننټ وکټ څنګه چې ما خبر او هغه بل شان دي لوبه کوي او الته کې چې کم بل شان دي لوبه کوي صحیح انګلند کې نو ایکوال چانس خو ټول سره وي خو دی هغه چې کم شیډول وي هغه نه ډیسټرب کوي صحیح هغه میچز تاسو چې دلته دی WTC چې کم هغه شیډول دی دې کې دا دی واچي چې دلته کې دا د ویسټ انډیز سیریز دی اوکې دا به د انډر راشي دا به د انډر راشي بس کم شیډول د دې ورکړې شوی دی 15 کالو هغه شیډول تاسو د کې انټر کی اوورال 2025 کې چې کم شپږ میاشتې تیر شوي دي سٹارټ کې نو د دې د پاکستان کرکټ ټیم پرفارمنس ته په نظر ګوري ولې چې دا شپږ میاشتو کې سٹارټینګ چې کم 2025 شپږ میاشتې دي کې مونږ صرف 20 کې صرف شپږ میچز مونږ ټلې دي 13 مونږ میچز مونږ لوز کړي دي او یو میچ نور دل پاتې شوی او ټول زیات پتھیټک پرفارمنس دی هغه په ونډې کې راغلی دی یعنی نه میچز کې مونږ صرف یو میچ ګټلې دی و مونږ بیللې دي یو پکې نور زړل نو اوورال دا ونډې کې دا ولې دومره زمونږ ډاون فال را روان تاسو پہله خبره مو وکړه کنه چې یو ټیم کې 15 کیپټنز او یس ټول نه ضروری خبره ده اوس کله چې دا ټیم نه زموږ بابر اعظم خوشوي دي رضوان خوشوي دي شاهین خوشوي نو ډاوټ چې بنگلاديش یو ډیر T20 کې دومره خاص سایډ نه دی او بیا زموږ ہوم ایڈوانټیجز مو او سیریز وین چې لا بار زینو بیا په پته لګي یا چرته خټیم اگینست باو جی نو سیریز وین وی د سستاسو د لکانو مورال خکې او هغه شانته پرفارمنس بیا تاسو ته کم تاسو ایکسپیکټ کوئ هغه شانته تاسو لکانو پرفارمنس ورکړي صحیح ضروری خبره ده چې کله تاسو ټیم کې یو کیپټن وی کنه هغه فالو شي اوس ټول هغه خو او کیپټن یو جوړ کو دی پسې ټول لکانو درته سیریز درته خو چې او یار مونږه دا سیریز ګټلې شو ینګ لکان راغه پرفارمډ الګ چکچا پرفارم کا هغه لکان راغه نو بیا ما خبره کوم چې مونږه خود عمدا غواړو چې زمونږه پرفارمنس خشي ایز ا پاکستانی کرکټر سپورټر لور پروموټر زوم دا غواړم چې زموږ ټیم په نمبر 1 وی آر ټیم اوس د ټیم تاسو د ټول رینکینګ کې ټیسټ کې ون ډے کې T20 کې زموږ یو پاکستانی نشته او فرست نمبر باندې او رینکینګ داسې 10 نمبر کې خوشتار رضوان هم شته بابر هم شته او داسې په ټاپ تاسو یو بالر یا آل راونډر یې پاتې شوی نمبر 1 کې ټیسټ کې پاتې شوی ون ډے کې پاتې شوی T20 کې پاتې شوی ایون 2024 کې مونږه سورو زره پاره خو مطلب یو غنټم وی او جی هغه ټاپر وی نو 2024 کې مونږه د T20 نمبر 1 ټیم هم پاتې شوی بالکل جی دا ریزلټس هغه ټیم راځي چې تاسو ټیم پرفارمنس کوي زموږ ټیم پرفارمنس اوس ښکاری لګي ټیم پرفارمنس هغه ټایم کوي چې کله هغه بل مطلب جیل وی تاسو کیپټن دا کیپټنان چې لکم شي یو ټیم کې چې یو کیپټن وی او هغه چې ټول فالو کوي باقي زموږ تنقید یا زموږ خبره کولو مطلب هم دا وی چې موږ خېګړه اصلاح د پاره موږ خېګړه غواړو چې کومه یو خبرو کو چې دا زموږ نه دی خو خدا نه دی پکارو دا پکار دی دا نه دی پکار دیس رسنه کیږي که زموږ یو لک اوس څنګه چې اعظم خان راغلو اعظم خان خلکو ورپسې خبرې کولې چې دا پرچی دا او دا دسه نو هغه په PSL کې هم داسې پرفارمنس وکړو کیریبین لیګ کې هم پرفارمنس وکړو چې څنګه پاکستان ټیم ته راغونو بیا پرفارمنس هغه نشو کولای نو موږ هم دا خبره کوله چې یار کم پرفارمنس الته کې راشه دلته مو کنه او یس دلته هم پرفارمنس وکړو دلته لوبو کا ټیم کې او داسې نورم خلک ډیر راغ لاړ دا پاکستان کرکټ ټیم دی پاکستان کرکټ ټیم په پاتې او خلک وزیر راځي موږ دا چاته نشو ویل خو موږ د پاکستان ټیم خبره کوو چې پاکستان ټیم سټانډرډ وایز رینکینګ وایز دا چې دا پټاپ پکار دی صحیح څنګه تاسو خبرو کا چې ورلد ټی چیمپئنشپ دا هم ان شاء الله زموږ لکان اوس چې دا کم پرفارمنس کوي لګیا دي او کم ټیم کې دي نو دین هم زما دا هیله ده دا تمه ده چې دا بدی زی او موږ له خ پرفارمنس ورکړي او خ میچز وګټي شپږ میچ سو شو هغه مونږ نشو بدلولې او چې کم راتلو ولا دی هغه مونږ نشو پریډکټ کولای خو حال مونږ سره دی چې مونږ خپل حال په خپل چینج کو مونږ نه د فیوچر خبره کول شو سبب سکیږي خو نن مونږ دلته کې ناستیو نو دا خبره مونږ کول شو دا خبره زمونږ قابو کړي چې دا خبره مونږ کول شو دا خبره مونږ کو دا د بسر رزلټ روزي نو هغه رزلټ اورینټډ خبرې وکړو هغه رزلټ پریډکټډ خبرې وکړو چې مونږ ته هغه رزلټ ملو شي او هغه شان زموږ پاکستان ټیم مخکې لاړ شي بالکل جی اور یقیناً چې زموږ د تنقید مقصد ګران کتونکو ردونکو صرف دغه وی چې
اصلاح لپاره مونږ کوشش کوو. اگست کې جناب پاکستان ټیم وزټ دی ټور دی د ویسټ انډیز او دلته کې 3 T20 میچز 3 ون ډے میچز به کېږي. څه صورتحال به جوړېږي، څوک به ګټي څنګه به ګټي، د دې ټول ډیټیل به چې اګست کې انشاءالله العزیز دا سیریز به کېږي تاسو سره به شیر کوو. وخت شوی دی د پروګرام ختمېدو. خپل د ګیر چاپېر خلکو ډېر خیال ساتئ. الله پاک.